د زیتون یعنی خونانو د بوټو نالولو او وړاندې نه موجود بوټو کې قلمونو لګولو دپاره خیبر پښتونخوا په سطح کوز دیر د ټولو غوره ضلع ګرځولی شوې ده. چېرته چې د وړاندې نه هم باغونه موجود دي. په دغه باغونو کې یو د تحصیل ادینزي یونین کونسل خامپور غرایزي سیمې بریمکي د سید باچا هم دی، چا چې په کال 2014 کې د خونانو 7,000 بوټي لګولي دي او تقریبا 4.5 پورې بوټو پکې پیداوار هم شروع کړی دی. مونږ دا باغ په 2014 کې زمون رور په پارن کې پاتې کېږي بادشاه نعیم نومې دی. نو دا هغه د دماغو ته د اډیا رااله چې یاره د زیتونو دا باغ ولګوئ او دا زمونږ د راتلونکي نسل لپاره او زمونږ د راتلونکي وخت لپاره ډېره غټه پیدا به کوي. نو د هغه په میشن باندې او د هغه په ترو باندې مونږ په دې کلي کې دا بوټي هغه مونږ له ولګول. باغ سره سره بیا مونږ دلته دا آګاهي مهم هم د خلکو ته وچلو چې تاسو دا باغونه ولګوئ. دا زمونږ په ضلع کې هم کامیاب دي، زمونږ په پوره ملاکنډ ډیویژن کې الحمدلله دا کامیاب دي. د دې نه ډېر ښکلی پیداوار هم حاصلېږي او دا یوه صدقه جاریه هم ده، ځکه چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړی ډېر عزتمن بوټی دی. 7,000 بوټي لګولي دي الحمدلله او تقریبا 3.5 کم 4,000 بوټو پکې پیداوار شروع کړی دی او په دې کې بیا مونږ ګرافټینګ هم کړی دی. ګرافټینګ هم زموږ کامیاب دی. د خلکو ته دا پیغام ورکوو چې پر خپلو ځنګلي خونانو کې ګرافټینګ وکړي او حکومت نه مونږ دا مطالبه کوو چې دوی خو په خوله باندې دا خبرې کوي چې یاره مونږ خونانو ته دونه پیسې او دومره دغه کړی دی نو کار پې شروع نه شو او دا زموږ دپاره یو قدرتي سرمایه مونږ له الله راکړله، مونږ ته تر اوسه پورې نه خبر. نو اوس مونږ له حکومت له پکار چې د خلکو سره هیلپ وکړي په دې خونانو کې ول قلمونه وکړي. کم از کم د زمان اندازې مطابق د خلکو نه اورو چې 40 ارب روپۍ زمونږ په تیلو باندې د حکومت د طرف نه ضایع کېږي، د بار نه مونږ راغواړو. مونږ د دې نه تیل ایستلي دي، دا تیل ستاسو د مخې تاسو ته زه ښیم، دا ورکوټه بوتل دی، په دې کې 300 ګرام تیل دی، دا زه په 1000 روپۍ باندې ورکوم، په 3500 روپۍ باندې مونږ خپل لیټر ورکو او تر اوسه پورې زمونږ نه دا تپوس چا ونه کړو چې یاره دا تیلو دا ریټ ولې ګران دی، ولې چې په دې بیکرو کې په 1500 روپۍ هم لیټر میلاویږي. خو د هغوی د کوالټۍ او زمونږ د تیلو د کوالټۍ ډېر غټ فرق دی الحمدلله. تیل مونږ لاول به هم تر نپارم ته وړه، تر نپارم کې هم تستا، بیا په سوات کې ماشین ولګېد تختبند کې سرکار د طرف نه، هغې ته به هم وړه، بیا په باجوړ کې ولګېدو باجوړ ته هم وړه. اوس زمونږ په تیمرګره کې زمونږ مراد علي صاحب نانتک محنت د برکته زمونږ ماشین راغلی دی تیمرګرې ته، نو هغې له اوس مونږ ته تیل وباسو او زمونږ مراد علي صاحب ډېر غټ محنت وکړو. زمونږ د ضلعدیر لور او د باجوړ ډایرکټر ضیاء الاسلام صاحب د محنت د برکته زمونږ ضلعدیر لور او باجوړ په وادي زیتون باندې د حکومت د طرف نه ډیکلیئر شوی دی الحمدلله. دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده او بیا هم زه د نوي نسل ته او د راتلونکي نسل ته دا پیغام ورکوم چې د چا په پټو کې ځنګلي خونان نو الله تعالی ولا وخت راویستو تر اوسه پورې مونږ نه خبر خپل خونان قلمیان کې او د دې نه پیدا واخلئ او دا د ډېرو خطرناکو بیمارو شفا هم ده. داسې بیماری نشته چې د هغې شفا په دې کې نشته الحمدلله. نو د بیمارونو به بیمارونو بچي او د سرمایه نه ښه سرمایه کاري ده، ښکلې سرمایه کاري ده. نو مونږ د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې حکومت زمونږ د زرعي ادارو سره هېڅ قسمه څه فنډینګ نشته. هغه غریبانان د خپل طرف نه زمونږ سره خپل دغه کوي، خو د حکومت ته طرف نه زمونږ زرعي ادارو ته څه فنډینګ نه راشوی. د سید باچا سره د کلي ماشومان او لوی د ونو بوټو حفاظت او خصمانۍ په غرض د پښتنو کلتوري طریقه عشر صفایي هم کوي او د ځنګلیاتو خونانو پرې سید باچا په دغه سره مونږ کار کوو او په اشر کې سره کار کوو. او زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د دې هلک د سړي د باغ هم مخکې بوځي او زمونږ د علاقه هم روډونه او دی خراب دي. د سیمې ولس د سید باچا د خوارۍ حکومتي مرستې سره سیمه کې موجود ځنګلي خونانو کې د قلمونو لګولو غوښتنه هم کوي. مونږ د خپل کلي دغه کوو چې دلته د سید باچا د خونانو باغ کړی دی زیتونو او د ده سره د حکومت په دې کې هم مرسته وکړي. بل زمونږ په دې علاقه کې د ځنګلي خونان ډېر دي، نو که حکومت مهرباني وکړي او په دې کې مونږ ته قلمونه کېږي او په دې باندې دغه وکړي نو ډېره مهرباني به او د دې به ډېرې زیاتې پیدې د خلکو ته میلاو شي، خلک به په روزګار شي. د زراعت ضلعي افسر مراد علي خان د وینا تر مخه کوز دیر کې د نوو سره وړاندې نه موجود 1 کروڑ پورې بوټو قلمي کولو منصوبه ده.